یو روایت کې راځي د مجلس باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مجلس کې ناستو. دغه مجلس کې یو نوجوان هم ناستو، ورسره مشران ناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو پیاله راله، هغې کې پیو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه پیو وڅښل. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چونکې یو طرف ته مشران ناستو، بل طرف ته دغه نوجوان ناستو. هغه نوجوان باره کې راځي بخاری شریف روایت دی چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه کوي چې آیا که ستا اجازت وي نو دغه مشرانو له زه ورکم. دغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د ښي اړخ ته ناستو، دغه مشران ګس اړخ ته ناستو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک دا و چې کله به په مجلس کې تقسیم کو، یو څیز به تقسیمو نو اکثریت به د ښي اړخ نه شروع کوله، چونکې دې نوجوانو کم عمره نو یو دلته یو مسله بیانوم. اکثریت مونږه مشران داسې وي چې یاره بس تا خو هسې مکشر دی پرېږدوه. نه، زما عزتمندو نبي علیه الصلاۃ والسلام که چېرته داسې و پرېږدوه وه که نه، د کشر څه حیثیت نو بیا به نبي علیه الصلاۃ والسلام د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس نه کو چې که ستا خوښی نو د مشرانو نه شروع وکړم. هغه ورته عرض کوي چې یا رسول الله زه به چرې هم داسې ونه کړم چې تاسو یو څیز ماله راکوئ او په هغې باندې زه خلک د ځان نه مقدم کړم، نه، اول ماله راکړئ. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی د هغه حق یې ګڼه نو اول یې هغه له ورکړه. زما عزتمند دلته یو خبره بله عرض کوم چې ګوره حق که د هر چا وي، که هغه کمزوري وي، که هغه کشر وي او که مشر وي، هغه ته د هغه حق ورکول پکاري. بل دلته د مجلس د آدابو نه یو ادب ما تاسو ته نبي علیه الصلاۃ والسلام وښوده چې همیشه په مجلس کې تقسیم کوئ د ښي اړخ نه شروع کوئ. او بل دویمه خبره دلته نبي علیه الصلاۃ والسلام ما تاسو ته دا وښودله چې همیشه کله په دغه کې مجلس کې مشران هم وي کشران هم وي نو د مشرانو د مشرولۍ لحاظ هم له ساتل پکاري، او که د کشر حق وي نو هغه ته هغه حق هم ورکول پکار دي. لکه څنګه بل حدیث مبارک کې راځي که نه، من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا زمونږ په وړو باندې رحم ونه که او د مشرانو عزت ونه که، دی زمونږ نه دی. دلته هغه پریکټیکلی ما تاسو ته هغه خبره ښیم چې په وړوکي باندې رحم دی، هغه ته د هغه حق ورکوي او د مشرانو عزت کول دي. تپوس کوي که ستا خوښی نو چې دی له ورکړم. بله دویمه خبره زما عزتمندو دا همیشه قابل غور ساتل پکار دي چې یاره مونږ د مشرانو عزت وکړو. نن سبا عام طور سره چونکې حالات ډېر کړکېچن دي او ډېر سخت حالات دي، نو اکثریت مونږ په د خپل ماحول کې ګیر چاپېره خلکو کې دا خبره عام طور سره وینو که نه چې لږ سختي راشي نو بس یو لنډه خبره ما تاسو دا زده کړې ده چې یاره بس د دې نه مرګ ښه دی، الله دې ماله مرګ راولي. د دې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلې ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کې د یو سړی هم د مرګ آرزو نه کوئ، د مرګ تمنا مه کوئ په دوو وجو باندې. یو وجه دا ده یا به دا سړی نیکوکاري، که نیکوکاري نو که ده ته د زندګي مهلت ورکي او زندګي یې لږه نوره مو چلیږي نو دی به نیکو کې نورم سبقت وکړي او په جنت کې به ورته یو ښه مقام میلو شي. دویم نمبر که دی ګناهګار سړی وي نو ده ته به مهلت میلو شي، شاید دی په هغه خپلو ګناهونو باندې چې کوم دی توبه وباسي او توبهګار شي او الله رب العزت سره روغه وکړي، نو ده ته به الله رب العزت چې کوم دی د خپل ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت ته په دغې خبرو عمل کول اسان کړي.